الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو توزن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف شوق سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجلس کے ناست ډیر د قدر وړ معزز او مکرم علماء کرام، مشایخ عظام، د لرې او نږدې نه راغلي بهترین او قدرمن میلمانه، زموږ د دغې جامعې اراکین او منتظمین او طلبه کرام، د ټولو په اجازت باندې د امام بخاری رحمه الله د دغه بهترین کتاب د آخرنی باب، آخرنی حدیث مبارک مختصر وضاحت ستاسو درانه حضور ته عرض کول غواړم. معمول مو بدل ځکه که چې د نورو کلونو دستاربندیانې دا به زموږ د رجب په میاشت کې وه، او په هغې میاشت کې ورځې یو څه غټې وي، موسم هم د نورو ورځو په نسبت یو څه گزاره کوي. دا کم ورځو شپو کې چې موږ او تاسو اوس قرار لرو دا چونکې مختصری دي، موسم هم یخ دی. طبعا دوستان چې جلسې ته را جوړیږي لس نیمې 11 بجې وي، نو مجلس او محفل ته زموږ درانده علما راځي، مشایخ راځي، دوستان هم ټول دا ارزو لري چې باید د هغوی د خولو نه څه شی واوري، استفاده وکړي ورنه. نو دا چې ختم مونږ آخرنۍ شیبو ته کو او بیا زموږ میلمنو ته وخت ونه رسیږي، طبعا هغې هم خواشیني وي او مونږ هم خواشیني یو،
پکار ده چې د علماو د ملمنو د مشایخو نه مو یو څه اورېدلي وای. نو د ادارې د اراکینو د منتظمینو په مشوره مو غوښتل دا چې ختم دا به د شپې وکړو او سبا ورځ به ملمنو ته وزګار یو، د هغې ویناوې به م واورو، استفاده به ترې نه وکړو. او بل الحمدلله دوستان هم په ګڼ تعداد کې د شپې راځي. داسې نه وي چې ملګري موجود نه وي. نو په دې بنیاد باندې مو د تیر کال په نسبت سکال معمول بدل کو، دا ختم اوس کوو. سبا به انشاءالله مونږ تاسې ټول خپلو درنو مېلمنو ته وزګار یو، د هغوی نه به څه شی واورو او استفاده به ترې وکړو. دویم، زما خپل ذوق د هر کال په نسبت باندې دا وي چې ختم د صحیح البخاري دا مو په نورو مشایخو باندې کړی وای، سپینګیري مشایخ وای. طبعا د هغې عمرونه هم ډېر وي، درسي تجربه هم ډېره لري، برکت هم ورسره وي. نو تیر کال مو هم دا غوښتنه د ملګرو نه وکړه، بل کال مو هم کړې وه، کال مو وکړه. خو زمونږ چې کوم دوستان دي او طلبه کرام مو دي یا مو د ادارې منتظمین دي، د دوی اصرار و بار بار و د دوی غوښتنه هم دا وي چې ختم باید په خپله وکړي. نو په دغې اساس باندې کال په کال مو را مجبور کړي چې اوس شی ووایو طلبه کرامو ته. کنی الله تعالی شاهد دی چې تیر کال هم او کال هم زمونږ د دې ادارې مشر استاذ او زمونږ استاسو د دې ادارې شیخ الحدیث متبحر عالم او زمونږ دوست جناب شیخ صاحب سالم احمد دامت برکاتهم العالیه، هغې سره مې رابطه وکړه مخکې د دې نه مول چې ختم تاسو وکئ، مونږ به هم خوشحال شو، دوستان به هم خوشحال شي. خو د هغې هم اصرار و چې نه باید تاسو ختم په خپله وکئ. نو د دې ټولو مشایخو د دوستانو په اجازت باندې د دغې باب متعلق یو څو مختصرې خبرې تاسو خپلو فاضلانو وروڼو ته وړاندې کول غواړم. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ټولو دپاره د اصلاح سبب وګرځوي. د امام بخاری رحمه الله د کتاب آخرنی باب دی، چونکې دغه کتاب چې صحیح البخاری دی په متعددو کتبو مشتمل و او د دې کتاب آخرنی کتابو کتاب الرد علی الجهمیه وغیرهم او یا کتاب التوحید. متعدد بابونه په دغه کتاب کې ذکر شول. آخرنی باب د دغه کتاب دا دی باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. د خپل معمول مطابق په دې باب کې یو څو خبرې ذکر کوو تر پایه پورې. یوه بنیادي او اساسي خبر مناسبت د دغه باب دی د مخکې باب سره. دویمه خبره مناسبت د دغه باب دی د کتاب سره. دریمه خبره د باب د کلماتو د الفاظو ساده ترجمه. څلورمه خبره د دغه باب د کلماتو تشریح او وضاحت. پنځمه خبره مناسبت د دغه حدیث مبارک د باب سره چې دا په څه شي کې دی.
شپږمه خبره غرض د امام بخاری رحمه الله د وضع د دغه باب نه چې په دې باب کې د امام بخاری رحمه الله غرض څه شی دی. اومه خبره مهمه هغه د سند یو لطافت چې شارحینو د احادیثو ذکر کړی. اتمه خبره د دغه کتاب د آخرنی باب یا د آخرنی حدیث مناسبت د اول د کتاب سره یا د دغه کتاب د آخرنی کتاب مناسبت د اول د کتاب سره چې د دغه کتاب آخرنی کتاب د مخکنی کتاب سره یعنی د اولنی کتاب سره څه مناسبت لري. نهمه خبره ضمناً رد په یو څو گمراه جماعتونو باندې او د هغې مختصر حالات. او لسمه مهمه خبره چې دیږي کې موږ او تاسو ذکر کوو څه عجیب ترتیب امام بخاری خپل کتاب ته ورکړه چې اولی کتاب الایمان راوړه او آخره کې وایي کتاب الرد علی الجهمیه. نو دا رد چې دی په جهمیو باندې ذکر کوي یا په نورو گمراهو جماعتونو باندې په دې کې موتا ته د کومې خبرې طرف ته اشاره ده او تعلیم څه شي ته دی په دغې لسو خبرو باندې مو نننی درس مشتمل دی. ان شاء الله مختصرا هر یوې خبرې طرف ته اشاره کوو. اوله خبره د دې باب مناسبت د مخکې سره لکه څنګه چې مخکې باب کې امام بخاری رحمه الله رد ذکر کا په قراءت د فاجر او په قراءت د منافق او د هغې په اصواتو باندې په دې باب کې هم امام بخاری رحمه الله رد ذکر کوي په یوې ګمراه ډلې باندې چې هغه ډله او جماعت د معتزله دی. مناسبت د باب د کتاب سره چې مخکې د باب کتاب وضع کړی و کتاب التوحید نو هغه په دې کې و چې مخکې موږ او تاسو نن د توحید وضاحت وکړه چې توحید چا ته ویلی کېږي. بیا مو دا خبره پکې وکړه چې امام بخاری رحمه الله په کتاب التوحید کې تنها مسائل د توحید نه ذکر کوي بلکې دا کتاب چې د ذکر کړی دی وضع کړی دی په دې کې د مسله د عقیدې ذکر کوي او مسائل د کلام ذکر کوي. عامه د که د هغې عقیدې تعلق د رب العالمین د یووالي سره او که د هغې عقیدې تعلق د نبي علیه السلام د رسالت سره که د هغې عقیدې تعلق د قیامت د احوالو سره که د هغې عقیدې تعلق د قرآن کریم سره خو لنډه دا چې په دغې کتاب کې امام بخاری رحمه الله عقاید ذکر کړي دي او د عقایدو د جملې نه یوه عقیده راته په دې باب کې ذکر کیږي چې هغه عقیده د وزن د اعمالو ده. دا عقیده باید مؤمن مسلمان ولري چې د قیامت په ورځ باندې به د مؤمنانو اعمال چې دی دا تللی کیږي. دا یوه عقیده ده او په دې باندې موږ تاسو وضاحت کوو. نو دا د باب مناسبت دی د کتاب التوحید سره. نور هم علماء کرامو مختلف وجوه د مناسبت ذکر کړي دي خو د هغې نه راتېرېږو. راځو یو ځل ساده ترجمه کوو بیا غرض د باب ته راځو. امام بخاری رحمه الله وی باب قول الله تعالی باب دے په بیان دا دی قول دا رب العالمین کی چې الله تعالی فرمای وندع الموازین القسط کی بدو مونږ القسط د انصاف لیوم القیامت د وجد ورځې د قیامتنا
یا بکیک دمونگا تلی دا انصاف لیوم القیامت فی یوم القیامہ دا قیامت پورز کے بمونگ دا انصاف تلی کی گدو او باب دے پا بیان دا دی کی چو ان اعمال بنی آدم یقینا اعمال دا بنی آدم وقولهم او وینا دا بنی آدم یو نسخہ کی دا رازی و اقوالهم او اقوال دا بنی آدمو جمع روڑا مخی اعمال باندی عطف کئی یعنی ان اعمال بنی آدم اعمال دا بنی آدمو و اقوالهم او اقوال دا بنی آدمو یوزنو دابا تللے کیگی اعمال بیم تللیش او اقوال دا دوی بهم تللیشی وقال مجاہد امام مجاہد وی القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ دا عدل تویلیش پرومی جبا کے ویقالو دا سویلیشی چا القسط مصدر المقسط دا قسط چی دے دا دا مقسط مصدر دے او مقسط ریس میں فاعل دے الکار کل چی قسط مصدر دا مقسط چانو مقسط چاہتا ویلے کیگی وہو العادلو